یو سړی د اچانک کار ورته راغی چې زه اوس دا کار وکم که نه وکړم، ټیم نه وي پکې. نو هغې دپاره ما 30 سال راسې تقریبا یوه وظیفه تجربه ده او ډېرو موقعو باندې ما ازمایلې ده، الحمدلله هغه کې خیر راوتلی دی. دا 13 ورځ چې کوم 9-10 مئی کې حالات خراب شو، نو موږ مدرسې نه را روان شو، نو ابراهیم مولوي صاحب ته مې وویل کوم طرف ته لاړ شو؟ نو راته ویل په ښار مه ځه، رینګ روډ باندې به لاړ شو، ښار به بند وي او حالات خراب دي. نو زه چې کله هغه ځای ته ورسېدلم چې اوس به یا په دې څنګ راوړم یا به سیده ځمه، ما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وویل او سیده ښار په لارې را روان شو. ما ته ویل چې تاسو رینګ روډ باندې نه لاړئ، دا به مسله جوړه شي. ما ورته ویل نشته، هېڅ نشته، راځه. چې کله آرمي سټیډیم ته را ورسېدو دلته لارې بندې وې، په ګس لاس باندې راتاو شو مرکز خواته. نو دلته چرګانو چوک ته چې راتلو یو او بل چغر پسې وي مزه په دې لارې، مزه په دې لارې، حالات ډېر خراب دي. نو زه ودرېدم، بیا مې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بیا روان شو. نو مولوي صاحب ورته وایي چې مخ ته مو ټول ملګري منې کوي، ما ورته هېڅ نشته ځه. چې کله اګړې چلې چې دا ولاړ وي او دغه ځای ته را ورسېدلم، اوس هلته وینم چې ټیرونه بل دي او لار نشته. اوس ګاډي رستو کېږي، ما ته ویل تاسو رستو شئ، ما ورته ویل ودرېږه صبر وکړه، زه خپله دعا ووایم. ما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بیا ویل بیا په ورغلم، وایي با هلته ورغلې په اور ده څنګه به پتېږي؟ ما ورته بې فکره اوس چې ورنږدې شو داسې ځای بغیر د اور و پکې چې ګاډی ښه په آرام سره په تېرېدلی شو. چې مونږ تېر شو، څه کسان مو یو طرف ته ولیدل، څه طرف ته مو پولیس هم ولیدلو، ګټې مټې مو ولیدې، خو الحمدلله کور ته را ورسېدو په لارې کې مونږ د پاره سره رکاوټ جوړ نه شو. دا مې هسې یو مثال لرکړ، کله هم مشکل درته پېښ شي او اچانک وي، بیا درې ځلې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وایې توجه سره. کوم طرف ته مو رجحان شي ان شاء الله العزیز، الله به مو لارې کې رکاوټونه نه راولوي.